یو کال زمونږ د ژوند نه لاړو 2025 زمونږ د ژوند نه ووته عمر مو کم شو نو پکار خو دا وه چې په دې باندې مونږ غم کړی وی خفګان کړی وی مونږ پې څه وکړله خوشحالي وکړله مونږ له دا حساب پکار دی چې کال روغ تیر شو په دې کال کې ما نیکۍ څومره کړي دي ما الله څومره رضا کړی دی ما ګناهونه څومره کړي دا حساب د ځان سره پکار 2025 ختم شو 2026 شروع شو نوی کال شروع شو د نوي کال په راتلو باندې خلکو خوشحالۍ وکړې چا کیکونه کټ کړل چا د شپې ګډاګانې وکړې چا مجلسونه وکړل چا څه وکړو چا څه وکړو دومره نافوه خلک یو چې یو شی مو د لاس نه ووتل نو په هغې مونږ خوشحالۍ وکړې تاوان مو وکړو نو په هغې مو خوشحالي وکړه عام طور پر خلک خوشحالي په هغې څیز کوي چې لاس ته یې راشي او چې د لاس نه یې وځي په هغې باندې څه کوي خفګان کوي مونږ چې د لاس نه ووتو په هغې خو خوشحالي وکړه ده یو کال زمونږ د ژوند نه لاړو 2025 زمونږ د ژوند نه ووتو عمر مو کم شو نو پکار خو دا وه چې په دې باندې مونږ غم کړی وی خفګان کړی وی مونږ پې څه وکړله خوشحالي وکړله مونږ له دا حساب پکار دی چې کال روغ تیر شو په دې کال کې ما نیکۍ څومره کړي دي ما الله څومره رضا کړی دی ما ګناهونه څومره کړي دا حساب د ځان سره پکار عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایلو وی زما چې یوه ورځ داسې تېره شي چې په هغې کې ما د الله ذکر کم کړی وي که نه وی په هغې ورځ باندې ما ته ډېر افسوس یو ورځ زما د ژوند نه داسې لاړ چې ما پکې الله لږ کم یاد کړی و زه ټول عمر په هغې ورځ باندې افسوس او ژړا کومه چې دا ورځ خو دوباره زما ژوند ته نه راځي دا خو لاړه زمانه او په دې کې ما الله کم یاد کو مونږ روغ کال زمونږ نه تیر شو پکار دا و چې په دې کال کې مونږ د ځان سره حساب کړی وی خو که ما پکې نیکۍ کارونه ډېر کړي یقینا ماله پې خوشحالي پکار وه خو که زما نه پکې د ګناهونو کارونه ډېر شي بیا پې ماله ژړا پکار وه خوشحالي نه وه پکار بیا پې مونږ له ژړا پکار ده غم پکار دی نو دا نور څه نه دي مونږ په دې باندې پوه هم نه یو خو دا بس دغه یهود او نصواره په دغې شپه باندې خوشحالۍ کوي چې مونږ هم کوو فکر راته هم نشته چې دا خوشحالي مونږ ولې کوو روغ کال زما د ژوند نه تېر شو لاړو ووتو زه په خوشحالي ولې کوم پوه پې نه یو خو صرف یهود او نصواره کوي نو مونږ هم کوو حالانکې حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي من تشبه بقوم فهو منهم چا چې د یو قوم مشابهت اختیار کو دیم د هغې نه شو نو مونږ په دغې شپه باندې کیکونه کټ کول ډانسونه کول خوشحالۍ کول چراغا کول ته دې مونږ ته هېڅ حقیقت نه دی معلوم خو صرف د دې وجې نه یې کوو چې یهود نصواره کوي بس مونږ هم کوو د هغې په تابعدارۍ کې لګیا یو حدیث مبارک کې راځي نبی علیه السلام فرمایي وایي په آخره زمانه کې به دا مسلمانان د یهودو او د نصوارو داسې تابعداري کوي که هغوی په یوه سوړه ننوځي نو دوی به هم ننوځي چې دغلته څه چل دی په یو سوړه هغوی ننوتل که نه دی به پسې هم ننوځي ځان به تکلیف کوي چې په دې سوړه کې دننه څه چل دی داسې به تابعداري دی د هغوی عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایل وی زما چې یوه ورځ داسې تېره شي په کې ما الله کم یاد کړی په هغې ورځ باندې زه افسوس کومه غم کومه چې دا ورځ زما د ژوند نه ووتله او ما پکې الله کم یاد کړو
عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ دا خو عجیبه صحابي دی کنه امین الامه ورته ویل کېږي د امت امین دیانتدار انسان او د ده د ایمان راوړلو واقعا ډېره د ده د دیانتداري ګرځېدلې وه ایمان راوړلو واقعا هم د ده د دیانتداري ګرځېدلې وه سبب یې دا دیانتداري ګرځېدلې وه نبی علیه الصلاة وسلام او ابوبکر رضی الله تعالی عنه دواړه وو داسې په لاره باندې روان وو د ګړي بیزې سره ولي ابوبکر رضی الله تعالی عنه ته وفرمایل ای لکه مونږ د دې ګړو بیزو نه لږ پی راکړه چې اوس کو تږي شوي یو خو د عربو عادت هم دا و چې ګړې بیزې به چا سره ولې چا به ترې وغوښته نو ورکول به یې ځکه مېلمستیا د هغې مشهوره وه ویې لکه دې ګډو بیزو نه مونږ لږ پی راکړه وږي شوي یو عبدالله ابن مسعود ورته وویل چې زه تاسو نه نشم درکولی ابوبکر رضی الله عنه فرمایل ولې نشي راکولی مونږ له ولې نه راکوې ویې ځکه دا ګډې بیزې زما نه دي نو دا زما نه دي د دې دا پی چې دي دا د بل چا دي نو د هغې د اجازت نه بغیر زه څنګه تاسو ته پی درکړم زه دا نشم کولی چې مالک مې خبر نه او زه د هغه د بیزې نه پی واخلم او تاسو له یې درکړم نبی علیه السلام ته دا خبره ډېره زیاته خوښه شوه چې دا هلک خو ډېر زیات امانتدار هلک دی وی ټیک ده مونږ له د دې بیزو نه داسې بیزه راکړه چې پکې پی نه وي داسې بیزه راکړه چې پکې څه نه وي پی نه وي نو چې پکې پی نشته خو دا مالک یې څه پکې نشته هغه کې خاصې پی نشته دی مونږ له دا بیزه داسې راکړه چې پی دې پکې نه وي وی ټیک ده دغه چیلۍ د پی پکې نشته وچه چیلۍ ده دغه ځان له پی